بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. د پنځم سوال جواب چې واردېږي په مسله رسالت. چې دا څنګه نبی دی چې د ټولو انبیاو د قبلې خلاف کوي. نو د هغې تفصیلي جواب به وشي او اجمالي جواب مو. سيقول السفهاء زرد چبوي بقفان خلق دخل بقفان من الناس دخل كناسي شوارو دلرا دا قبلي دا دين التي كانوا عليها چدو پاغي بني قل ورت لله المشرق والمغرب التي جمالي الله پارا مشرق دا مغرب دا يهدي من شاهدات كا چا چرزاشي الى صراط مستقيم لار برابر دا. وكذلك جعلناكم كاف لبيان الكمال. إلى صراط مستقيم يهدي إليه من ينيب. وكذلك دارنگ جعلناكم غرزو لما تاسو لرا امتا وسطن امت غرا چشه تاسو شهداء علی الناس گواهان په خلق من یکون الرسول شی پیغمبر علیہ السلام په تاسو منی گواه. وما جعلنا القبلة التي ما ندغرزو لقبلة غچته پاغی منی الا لنعلم من يتبع الرسول الا لنعلم لنظهر شخکارا شي شخکارا کو منگا دا مانا نه چې معلومی کم غلط خو معلوم دی. من آسوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر علیه السلام ممن دا چانه ينقلب چې واپس کی علی عقبه په پوند من وان كانت لکبیرة یقینا دا تحویل چې دی دا ګرانو مگر نو ګران کسانو منې چې هدایت کړل الله رب العالمین هغې ته وما کان الله نه دی الله رب العالمین چې ضایع کي ایمانکم ایمانونه ستاسو بالقبلة الاولى. یا د ایمان نه مراد صلات چې دا 14 میاشتې منځونه کړي دا ضایع کي. ان الله یقینا الله رب العالمین په خلق من رؤوف رحیم ترسناک دے رحم والا دے. اوس د مسلمانانو څه وخته پورې بیت المقدس ته ولې مونځ کوو؟ یو خو دا دی چې دا مسلمانان او دین محمدي دا بین الاقوامي دین دی او دې کې جامع الملل دی او معتدل دین دی.
مسلمانانو ته دلته کې حضرت عبید الله سیندی سے فرمائی کہ مسلمانوں کو بین الاقوامی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ تک بیت المقدس کو قبلہ بنانا. مسلمانوں کو بین الاقوامی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ تک بیت المقدس کو قبلہ بنانا. سيقول صفا دی لابیلی نو خو الله ته د مخکې نه پته و چې داسې اعتراض وکړي نو الله لارې بندوي ورته. که بیت المقدس قبله هم د الله په نوم حکم و، که بیت الله دی هم د الله. قل لله المشرق والمغرب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. امت مسلمہ دوسری امتوں کے لیے معیار ہے. حضرت عبید اللہ سیندی فرمائے کہ امت مسلمہ دوسری امتوں کے لیے معیار ہے. ويكون الرسول شهيدا عليكم یومانند احوال بتانے والا، احوال بتانے والا. شاہ عبد القادر سے دا ترجمہ کرلا. وحاضر ناظر خلق معنی اخلی اہل بدع. حاضر معنی سے کسی نه ده او بل چې عالم الغیب خو پیغمبر نه دی که ځکه حاضر ناظر واخلي نو بیا خو د امت درجه اوچتېږي د نبي نه، ځکه چې تکونو شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهید. تاسو به ټول مخلوق باندې ګواهان یې، پیغمبر به صرف په تاسو باندې. بل شاهد دپاره دا لازمه نه ده چې د معاملې ته حاضر وي. لکه نبی علیہ السلام چاته قرض اخیستی او بیا ورکړی، سړي بیا دعوه وکړه نبی علیہ السلام ما درکړی دی، استطانه یې راکړې. نبی علیہ السلام ماله بل څوک ګواهي وکړي؟ خزیمه رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې زه ګواهي کوم. پیغمبر علیہ السلام من شهد له خزیمه فهو حسبه. نو ورته ته حاضر وي، زه حاضر نه وم، خو ته چې د جبریل امین خبرې کوې، د الله خبرې کوې چې وحی راغله، نو مونږ خو هسې لیدلي نه دي، مونږ هغې باندې تمام یقین کړو، په دې معمولي خبره به یقین وکړو. پیغمبر علیه السلام من شهد له خزیمه فهو حسبه. نه دې معاملې ته نه دی حاضر، خو بیا هم دغه ګواهي معتبر ده. یا بل معنی دا ده چې پیغمبر علیه السلام به دا ګواهي کوي چې زما امت د دې مستحق دی چې دې ګواهي وکړي په ورځ د قیامت. چې کله دوی ووایي چې دې پیغمبرانو دین رسول دی، نو دې نه به تپوس تاسو څه پته، دې به ورته قرآن کریم ووایي چې وارسلنا اله وارسلنا الى ثمود صالحا، او دارنګه ما لېږلو نوح علیه السلام، شعیب علیه السلام. دا کوم ځای کې دی قرآن کې؟ ځکه دوی به دا وایي چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، لقد جاءکم بشیر ونذیر.
لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فلقال يا قوم اعبدوا الله. او نبی علیہ السلام په گوايو کې وی چې زما د امت د گواهی مستحق دي، تزکیه به کی. او که د شهید معنی حاضر ناظر شي نو منصب د امت زیاتیږي د منصب د نبی نه. به تعرض راځي چې من حولكم من الاعراب المنافقون لا تعلمهم نحن نعلم. او کله کله شهید فعیل وزن در په معنی د مشهود سره مراد. إلا لنعلم إلا لنظهر ځکه إلا لنعلم کوم دغه معنی کو نو بیا خو هغې کې حدوث علمي معلومیږي. نو حدوث علمي خو د الله دپاره نشته دی. خو دا حدوث علمي صيغه ولې راغله؟ برای مخاطب، برای مخاطب یا علم حالي مراد دی. لکه څنګه چې راځي وما كان الله ليذر المؤمنين حتى يميز څنګه دی حتى يميز الخبيث من الطيب. او علم حالي یعنی کله الله تعالی د خپل علم بیان کوي نو د زمانه لحاظ نه پکې چې کومه زمانه استعمال کړه. او صرف د ماضي صيغه استعمالي لکه ونادى اصحاب الاعراف. او یا د وقایع خارجیو ذکر کی نو د پاره د پوکول د مخاطب نو هر یو زمانه ذکر کی بیا. او علم د الله تعالی په اشیاء باندې بالذات دی. کله چې علم ذاتی ذکر کی نو ماضی صيغه مستعمله او کله چې بالواسطه ذکر کیږي نو به هر یو صيغه استعمالي. لکه زموږ علم لکه زموږ علم په اور منی په واسطې د لوګي سره
قد نرى تقلب وجهك في السماء تحقیق وینو منگا قد نرى تقلبا اوڑدل روڑدل مخستا فی السماء طرف دا اسمان تا فلنولینک خامخ وارو بتالرا قبلتن قبلتا یا فی الحال یا فی المعال ترضاها چتبا خوشحال پاغی منی نمخ واروا په طرف د جماعت د عزت وحيث ما كنتم تعمیم فی المکان او چرته چې تاسو فولو جوړکم اړوي مخونه خپل او جماعت دې په مسجدي بنو سلیمه کې چې دا حکم راغی تحویل لقبلی وحيث ما كنتم کوم ځکه چې تاسو فولو جوړکم مخو اړوي مخونه خپل په طرف د جماعت د عزت ان الذين قنا كسان اوتوا الكتاب چورګشو د کتاب خامخ پوئیږي چې دا حق دې در د دینه والله رب العالمین نه دینا خبره عما یعملون د عملون د دی نو عوام خپو په تحویل اولی او خواص خپو چې د موږ بیت المقدس ته کې مونږ ابراهیمیانو د ابراهیم علیه السلام قبله چې وا بیت الله شریف او اخص الخواص او په دې خبرو چې ترقی خلق د ادنا نه اعلی ته کې دا خو ترقی معکوسه ده د اعلی نه ادنا ته کې ځکه دلته موږ په یو لک دی هلته کې په 50 سره دی په بیت المقدس کې او مقربین چې دوی په نور د فراست سره معلومه کړه چې د نبی رسم دې طرف ته منځ وکړو اوس دې خوا راوګرځېد نو دا په نور د فراست معلوموي چې دا جامع الملل دی چې د ټولو انبیاو په قبله باندې څه وشي عمل راشي وعام مفسرین تحویل ثانی اخلي د بیت المقدس نه بیت الله ته او نبی علیہ السلام په خپل هم دا خواهشو په استراب کې پریشان چې کله بیت الله ته راوړم نو دا مشرکان به وي چې زمونږ دین ورته حق کار شو او که ناوړم نو عام عرب هغه مخه کی او خپل د دین ابراهیمی دی نو ځکه الله قد نرى تقلب وجهك في السماء تقلب استراب ته لکه تاسو وای قلب داسې کنه الټای اوړي راوړي لکه تتقلب الحي في الرمزه مارچ په شګو کې اوړي راوړي تقلب استراب ته نبی علیہ السلام بار بار دسی کتا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب يقن آکسان چې ورکړل شوی د کتاب دا دوی پوهېږي په دې باندې چې دا حق دی رب د دین او نه دی الله رب العالمین نه خبره د عمل دی ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب او کور کې
هغه کسان ته چې هغه ورته ورکړی شوی کتاب بکل آیت هر قسمه دلیل دیني تابعداري وکړي د قبلستان نه ته تابعداري کوونکي د قبلې د دوی او ما بعضو نه دي بعضې د دوی تابعدار د قبلې د بعضو ځکه بعضې سخر ته لمونځ کوي او نصارا چې دي د مشرق طرف ته لمونځ کوي او یهود چې دي سخر یو ګټه ده بیت المقدس کې داسې په هوا باندې ولاړه ده د هغې طرف ته لمونځ کوي ونه تبعتا عوام که تا تابعداري وکړه پس د خواهشاتو د دې پس د هغې نه چې راغلی تا ته علم انک اذا من الظالمین ته په دا وخت کې د ظالمانو نه شي د دلیل نه وروستو یو سړي ته ښه پته ولګي چې دا شی حق دی او بیا دې د ضد د وجې نه یا د پښتو د وجې نه یا د لالچ د وجې نه د باطلو ملګرتیا کوي نو دا غټ ظالم دی او دې به ګمراه وي خامخا الذين آتيناهم الكتاب خلق چې مور کړل هغه ته کتاب يعرفون پیژني دي تحویل لرا یا پیژني د نبی علیہ السلام لا یا دی دین لرا کما يعرفون ابناهم لکه څنګه چې پیژني زامن خپل عبد الله ابن سلام وی یا رسول الله زامنو کې زموږ شک به خو تا کې شک نشته وإن فريقا منهم يقينا يودل الذين لا يعلمون الحق لا يكتمون الحق پټي حق لرهم يعلمون دوی پوهیږي الحق من ربكم الحق من ربك الحق ثابت من ربك الحق ثابت من ربك فلا تكونن من الممترين نمکه د شکون کنا ولكل وجهه دار یو دل د پارا یو طرف ته چې د اوړي هغې ته فاستبقوا الخیرات مخکې شی نیکو ته اینما تکونو کوم ځای کې چې تاسو یاتي بکم الله جمیعا رابولي الله رب العالمین تاسو لټول یقینا الله رب العالمین په هر څه باندې قدرت والا دی تخفیف یې خوریم دی راجمع کوونکی الله رب العالمین ومن حيث خرجت من المكة إلى المدينة من المكة إلى المدينة ومن حيث خرجت لكم زنه چې وځي ته فولي وجهك اړو مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د جمعات د عزت یقینا دا حق دی رب ستانه او نه الله رب العالمین خبره د عمل نستاسو ومن حيث خرجت د شوبې جواب دی چې حکم مدینه پورې بخاسي نو الله جواب ورکړي چې نه قبله حکم عام ومن حيث خرجت هذاكم لنا چې وزي ته مخ اړو مخ په طرف د جماعت عزت وحيث ما كنتم او چرته چې تاسو دا تفصیل دی فولوا وجوهكم اړوي مخونه خپل شطره په طرف د جماعت د عزت لالا يكون لالا علت رابعه دی او تفصیل دی لالا يكون للناس چې نشي د خلکو لپاره پتا سو باندې دلیل مگر کسان چې ظالمان دي د دینه نو مېره کې د دینه وېره کې زمانہ او چې پورا کوم نعمتونه خپل پتا سو باندې ولعلکم تهتدون امید چې تاسو لارو به مو اهل کتاب بوي چې زمون قبله تراو ګرځي او د دې حقیقت ورته معلوم او مشرکان بوي چې مونږ ته نږدې کېږي نو دا قصې پرېږده د دې خلکو پروا مه کوه لا يخافون في الله لومة لائم كما أرسلنا فيكم څه مطلب اتماما كإتمامنا بإرسالنا اتماما كاتمامنا بارسالنا
مولانا عبدالغفور سے دا تقدیر و باسی شن مولانا سے اتماما كإتمامنا بإرسال مفعول مطلق كما أرسلنا فيكم لك سنگه میرالی گری بتاسو کے رسول تجنس استاسو نلولی بتاسو من آیتونا زمان باقی تاسو لرا او خیط است کتاب حکمت او خیط است ما اصل لم تكونوا تعلمون تاسو معلوم دي فاذكروني اذكركم يدوي مالارا يدوم بتاسو لرا فاذكروني بالطاعة اذكركم بالثواب وطاعت ما دوي اجر بزدر فاذكروني بالطاعة اذكركم بالثواب وحديث كرازي يقول الله تعالى انا ظني عبدي بي زد بنده بخيالي وانا معه وزري بنده سرين اذا ذكرني ذكرته في نفسي اذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي کلمه دې ځان سره یادي الله وي زم ځان سره یادي نو پته لګي چې د نفس اطلاق په الله باندې د څه ګستاخی نه او د الله څنګه نفس دې هغه الله ته باندې موږ ته پته نشي کیفیت نه دی ځکه نفس مې د پاره چې راځي کنه چې مې منه کب منه اطلاق د غوښ نه کیږي ولې نه کیږي د دې لپاره نفس نشته پوه شئ نو کله سړی خپل اوس دا کلامې خپل زوی ولیږي شته خو لا نه خو په اعتبار د ما یې وولو سره منقوها څو بازار ته نه دی بالقوه بالقوه شته شکر دا قوت ته مبارحه زوی ولیږي څوک بازار نه مالا وخه راوړه هغه له مایې راوړي نو دی ورته د غوی زوی تا ته ماما وخه ویلي ته خو مایې راوړه نو عرف کې هم دې ته غوښه نه وایي عرف کې دې ته او چرته هم عرف کې غوښه نه وایي د چرګ غوښه ورته غوښه دې عامې ته نو سړی وایي چې والله زه به نه خورم غوښه نو کبي وخور مایې وخور نو لا يحنسو دې نه حنسي به پای کې له تفصیل لې چې دې کې نفس نشته ځکه دا مایه چې په وچو وشي دا به تک توش بیکار انا ظني عبدي بي زر بنده په خیال اذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه وګد حدیث دی بخاری شریف فاذكروني اذكر سعيد ابن جبير دا دې معنی کې چې ذکر څه ته وي او من اتى الله فهو ذاكر ومن يعص الله ورسوله فليس بذاكر ولو كان كثير التسبيح خدای څوک یادي یعنی دا الله او رسول تابعداري دا ذاکر دی او که الله او رسول مخالفت کی تابعدار نه دی نو دې ذکر کون کې نه دی ولو كان كثير التسبيح اگر کده سره ډیر تسبیحات وعرف کې موږ تسبیح څه ته وو دې دانو تسبیح سبحان الله ته یو سړي سره زر دانی دي او دې ذکر کې خو لیکن دې بدعتي دي عقیده خراب ده مشرک دي نو در زمان تسبیح در دلگاه و خر ایچونین تسبیح که ادارت نسل یا دې لپاره تسبیحات کې اللهم سخر لنا كل وزیر و مزیر و بر و بر و فاجر خدای پاک هر رزیل مالدار وزیر زما تابعدار کا سره پاره دا ونه چې خدای تابعدار چې مال پیسې راکړي نه دا ګڼ قبضه خلق دې لپاره وظیفه نو در زبان تسبیح و در دلگاه و خر ایچونین تسبیح کی ادارت سر پزله کی غلبلای بخلی من لا اله الا الله
نو ځکه مولانا روم چې اهل دنیا کافرانه مطلقا روز و شب در زغزغو در باغ ټول اهل دنیا خلک چې دا مسلمانان نه دي. نو سړی چې دین دې دپاره زده کوي چې زه به څه حاصل کړم، لکه دا خو اسم راځي خو نیت ولې خرابوي سړی؟ نیت خو دې سړی صفا ساتي که فذکرونی اذکرکم یادوئ ما لره یاد به کړم تاسو لره. نو فذکرونی بالطاعة اذکرکم بالصواب واشکروا لی زما شکر وباسئ. او ذکر څه ته ویل کېږي؟ همدغې ته ویل کېږي چې ته شکر د نعمت دا ذکر دی تا بالطاعة په طاعت سره. ولا تکفرون زما نه شکر مه کوئ، انکار مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو تاسو امداد حاصل کې په صبر سره په مانځه سره. نو چې کوم شی الله ښودلی دی هغې من امداد نه حاصلوئ، ګرځئ په درګاهونو باندې امداد حاصلوئ یا د مخلوق نه امداد غواړه. کوم شی چې د امداد دی چې الله دې پلوي شي ملاتړ وکړي هغه دې پرېښودی. ان الله یقینا الله رب العالمین مع الصابرین باعتبار القدره والنصره. معیت لغوی مراد، معیت لغوی. بالعون والنصر. ان الله يقين الله رب العالمين مع الصابرين سره صبر کوونکو نه دی. ولا تقولوا موای لمن اعچا صبر ته موای اموات دې ته مړه موای. سمانا بے فیدی مړه نه دي، بے فیدی مړه نه دي. ځکه دا اعتراض جواب دی چې بیا خلک یې مړه ورته مه وایه دا دومره غټ خلک دی نو ولاړ شي حاجتونه دې غواړي درګاهونه پرې جوړ کړئ، میلګات یې نه جوړه کړئ. نه بې فیدي مړه نه دي. دا تعلیم دې دپاره دی چې خدای پاک تعلیم ورکوي چې دې د الله د دین دپاره مړي نو تاسو مړه شئ مر خوشتیا سو. اور یا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. بے فیدی مړه نه دي بل احیان بلکې دا ژوندي دي. څنګه ژوندي دي؟ بل آیت کې راځي عند ربهم یرزقون. څنګه ژوندي دي؟ ولکن لا تشعرون. تاسو به نه پوهېږئ د دې په جرم. نو چې کله خدای وایي چې تاسو د دې په جرم باندې نه پوهېږئ نو زموږ کار څه دی چې پکې ګوتې ووهو؟ لکه زموږ څه کار دی چې موږ کندې ته ځان رسو. لکه بعضې خلک وایي قبر عذاب شته او بعضې وایي نشته. د نشته هېڅوک قایل نه دي، خو د کیفیاتو قایل څوک برزخي دی او برزخ دی په دې قبر کې یا د مهي په خېټه کې یا په ځنګل کې. لکه یو سړی ځنګل کې زمرو وخوړ، قارغانو یې کولمې وتښتولې، ټپسان پانډې والا ګیدړ وتښتول. نو دی خو تقسیم شو، د هر چا ګېډې ته لاړ. نو دله عذاب کوم ځای کې ورکړي؟ سړی دریاب کې ډوب شو، میانو تېر کړو، نو دله کوم ځای کې ورکړي؟ یو میت خېټې ته لاړ نه ډېرو ته لاړ. سړی ځنګل کې مړ شو، اور پې ولګېد او سوی سټکوری شو، ایره شو، واولته، کوم ځای کې ول عذاب ورکړي؟ دا زمونږ په علم کې نشته. صاحب البیت ادرا بما فی، خدای په خپل کارونو ښه پوهېږي. دې قبر کې دې کېښوده، یو میاشت دو میاشتې لس ورځې وروسته دا قبر ولټوه. نو که بد سړی د دجال په شان الا ماشاء الله ومن شاء الله کشف القبور بعضې خلکو ته کېږي. نو چې قبر ته اوس پړې نو ته باندې لړمانان لپاسئ، پوخته یو بل کې ورغلي، یا داسې اجتهاب مسلطي چې سترګې د اوري غاښونه د تانبي چې دی ولاس ووایي نو اویا ګز په ځمکه کې لاړ شي، یا داسې یو پاک سړی قبر ته ویسي. نو هغه پاک سړي قبر چې ته اوس پړې نو په هغې کې بالښتونه وي، هغې کړکۍ. دا زمونږ د عقلو نه بالاتر دی. آمنا بما کوم چې رب ویلی دي بس په هغې زمونږ ایمان دی. رسول الله ویلي، صحابه کرام ویلي. اوس یو شی ته خدای نه یې مجبوره کړی په دې باندې چې ته دې خامخا د دې علم حاصل کړي.
او خامخا نو چې د کوم شي معلومات خدای ته نه مجبور کړی دغه باندې خلک مناظرې شروع هلکه بچ خدای څه ویلي ده رسول څه ویلي ده بس ادراک یې موږ نشو کولی علم کلی خاصه خداوندي ده ځان خلک مشهوري دا ډرامې جوړ کړي د دریو څلورمې درجې درېمې درجې چیني سره څنګه کې پرېښودي کله داسې دي کله داسې کله داسې دي کله داسې ولس کال وروسته شل کال وروسته تاسو به تماشا وکړئ دا خلکو ځان جومات دي نو دا بیا د جمعیت علماء اسلام په مقابله کې ولاړ تر اوسه هغو خلکو رکن سازي شروع کړې هر ځای لږ ځانله تنظیمونه جوړې که نه جوړ زموږ طالبان څنګه خبر نه دي د جر ملګري دي ورمنډه هغه پسې روان دې وجه نه بس زموږ دپاره حنفیت هم جمعیت علما ده دیوبندیت هم جمعیت علما ده او زموږ دپاره سیاست هم جمعیت علما ده نور تنظیمونو ته ضرورت نشته او اصلاحي تنظیمونه خلک جوړوي تبلیغي جماعت زموږ جماعت دی الله دې ورله وده ورکړي ترقي ورکړي مولانا نیاز صاحب د شیخ الهند شاګرد مدارس دي زموږ خلک اصلاحي تنظیم جوړوي ځان له هغه به دا خرختونه نه وي که نه چې هغه خلکو کې بیا نفرتونه خوري مولانا تقي عثماني صاحب مد ظله العلي یا مولانا فضل الرحمن صاحب ابله چې ته دا مسله دومره اهمه ده چې دا د امور د دین سره تعلق ساتي د ایمان جزئیات دي او دا چې څوک پټوي به هغسې مونځ نه کېږي مولانا فضل الرحمن صاحب ول په سټیج نه و یا تقي عثماني صاحب په سټیج باندې نه و یا مفتي محمود ولې نه رحمه الله یا برطاني بابا جلد کې په سواد کې ول نه محتمم صاحب ولې نه رحم الله بابا ول نه مرتوم بابا جی رحمت الله علیه ول نه دا مسئلې چې دا کوم اوس معهودي دي دې خلکو پکې ټوپې ګڼې په سر کړي داسې به منډې وهي داسې به منډې وهي همونږ د مناظرې کورسونه څه شي دپاره کړو چې بس موږ بس راځو هم یو علاقه کې ګرځو مناظرې وکړو بعضې پکې داسې دي چې دا ګیرې ویستلې د زمانو به وي ګیر مې نه راځي څه شي نه ځان نه څه شی جوړ کړل خسره داسې بدبخته خلک اوس سرایت کوي یو طرف ته ګرم مولیان دي هغه هم موږ فتوی ورکوي او د هغو مقصد هم توحید و سنت نه دی خو جمعیت علما اسلام ته تاوان رسوي بل طرف ته به عقیدتاً سیکولر خلک د هغو سره به ولاړي د هغو ملګرتیا به کوي چا دعا به د سنت نه کوله دغه بس بیا دغه دي موحدین دي متبع سنت کوم سړی چې سیکولر دی ته بوځې هغه په خپل سټیج کې نه چې هغه ملک کې د نظام الهي قایل نه دی انفرادي اعمال کوي د اجتماعي دین نه هغه په خپله وایي چې دا فرسوده نظام او ته هغه له سرټیفیکېټ ورکوي چې دا موحد دی او سره دین نه مني داسې تش منځونه منې کېدی نو ډېر خلک وو که نه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بفیدې مړه ورته ما بل احیاء بلکې ژوندي ولکن لا تشعرون تاسو نه پوهېږئ او څنګه لکه بل ذکر راځي ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون عند ربهم يرزقون من ته پته نشي څنګه رزق ورکوي خو عند ربهم خدای پاک ولې رزق ورکوي اموات نه دي احیا دي نو بل ذکي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون سورة آل عمران 169 نمبر آیت مسروق تابعی فرمائی چې ما د عبدالله بن مسعود نه تپوس وکړو هغه وایي چې دا تپوس ما د نبي علیه السلام نه کړی چې احیا دي اموات نه دي او قتل شوي دي
ولا تقولوا لمن يقتل چې قتل شي غسي امرنا هغه ماته تاسو کو نبی علیہ السلام ماته وی او فرمایل چې دې د قنادیلو کې دي قنادیل د عرش لاندې خپل پنجرې دي او په جنت کې سړي والله تصرف کارکو شهدا د احد ته چې ما سو وړه سو وړو یار مزید جنت کیو شپې د عرش د لاندې راځو بیا هم سو وړه الله ورته وي نقول نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى يا الله من دا غواړو چې زموږ روحونه زموږ جثو ته واپس چې موږ ستا په لاره کې بیا یو ځل قتل شو او نبي علیه الصلاة والسلام دعا کوله چې الله رب العالمین ما خپل لاره زه غواړم چې دا لاره کې قتل شم ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل بیا قتلېږم بیا ژوندی کېږم بیا قتلېږم بیا ژوندی کېږم صحابه کرام هم دغه دعا کوي اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك سره چې بیخي د جسمي مثالي او د جسم عنصري تعلق کوي د روح او د جسم تعلق وکله چې خوب کې شي لکه تاسو خیال کړئ کله کله سړي د لاس داسې وده شي دروند شي خپل لاس به ځینې سړی داسې انا وپوهېږم کله داسې رواج وي کله خپل مخ ووایي کله بل سړی خوب کې خو زه نه پوهېږم یو ځل یې ګاډي کې ناست وم ګاډی مې چلو ما نه چلو کړه ډرور راسه زه خوب کې ورغلم چې څپېړه مې روان شول هغه مې داسې مې وسول بیا خپه خو په خوب کې مې ووایم ما ته کس وایي چې زه خوب کې ودم او زه اوس دا خوب کې وم چې غل راغی چې غل راغی خوب کې زه اوس پاڅېدم چې کېناستم څپېړه مې چې راوسته خوا کې راځه ملګري ورته هغه مې دا وویل او بیا مې تماچې ته راستوي که سړي چغې کړي بله به جوړه شو سړی به مې ویشتی نو کله کله کېږي داسې نو روح چې دی که نه دا چې سړی وده شي دا روح عالم ارواح ته لاړ شي او جسم کته بې روح به خو روح یې ملکي پکې نه او روح یې حیواني پکې نو دا کنیکشن دی که نه ګرم تار او د بجلۍ یخ تار نو قرآن کې الله فرمایي بل ځای کې چې بره کله کله خدای پاک روح ایثار کړي دا روح چې نه راځي کنیکشن ختم شي نو دی ډېر وتړي وتړي لته یې وتړي خو بیا ساعت نه وځي روح بهیمي ته نه وځي او مړ شي یخ پر شي نو بیا خلک وایي چې یاره د شپې سړی وفات شوی نو دا دغه قصه ده انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام هغه ژوندي دي موږ د هغې ادراک نشو کولی او حیات برزخي ارفع دی د حیات دنیا لکه څنګه چې د دنیا حیات د مور د ګېډې د حیات نه ارفع ده په دې خبره پوهېږئ هېڅوک د ممات قایل نه دي خلک په زور باندې په دې مناظرې کوي یو سړی قایل وي هغه ځان له خپل هغه ته ټول خلک ګستاخ وي خو داسې حیات به هم انبیا او اولیاو له نه ثابته چې هغه د حیات د خدای په حیات کې ځکه الله الحي القیوم دی ومن يتوکل الله فهو حسبه كل شيء هالك الا كل من عليها فان سبحان الذي لا يموت الحي القيوم لا سمعنا الذي لا يموت نو هغه صرف د خدای ذات دی مخلوق له به داسې صفات هم نه ثابته چې خدای هغه کې بیا خلک فرق ختم کړي او په ځای دې باندې ډېر لوی لوی علماو په دې بحثونه کړي دي دا زموږ شان د چمو کار خو نه بل لا مسلې د درس دي دا د چوکونو نه دي که د چوکونو یې مولانا صاحب ویلي نه کوي که چوکونو یې برطانیې بابا جی ونه درخواستي صاحب ونه کوي مفتي محمود صاحب ونه
وی فتوی ورکړه فتو جدا شه ده او قبر کې دې تاسو کی د قلعه لیدل مولانا تقی عثماني سے مفتی اعظم پاکستان هغه دی دلته کې هغه شنه چانه چې هغه مفتی اعظم نشي جوړ بل مناظره چې تر اوسه پورې چا دا وایي چې د ګټل ادب الله ویلې کلام هر سړی زه به حق دا دنیا د مذهبونو یو اجاله هر سړی پکې په خپل تعریف لیا هر سړی وایي چې زما مذهب حق دی نه پوهېږم چې دا حق مذهب چا هر سړی کل حزب بما لديهم هر وجر وایي چې زما چاټي شوملې خوږي البته د انبیاو او شهداو جزئی محفوظ دي د انبیاو به ډېر زیات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم مبارک جسم مبارک خلکو خدای شروع کړو کنه چې دا مون غیب نو بیا خوب ولیدل شو کسان گرفتار شو او سلیمان یو کس ته په قدم باندې لاس ولګي ناغوی دا قدم د حضرت عمر صاحب ځکه دا ما ډېر چپې کړی نبی علیه السلام خوب کې ورغلی چې ما دا نه تختې ان الصفا والمروة من شعائر الله بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف صبر ادنى بیان د صبر ادنى ولنبلونكم خامخ امتحانكم بتاسمن بشي سرا عشيت شيء من الخوف والجوع يروا الوقت ونقص من الاموال كموال د مالونو د نفسونو له والثمرات دمو بشر الصابرين زير ورك صبر كون كتا صبر كون کی کله چورته ورسیږي مصیبت قالو دوی ان لله من دی الله رب العالمین او الله تو بس کیدون کیو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې کله ابو سلمہ مړ شو زما خروان هغه ډیر زیات خسړه نو ما دا دعا نه ویله ځکه نبی علیہ السلام چې شیخ فوت شي مصیبت راشي دا زوی قال ان لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي لما دعا نه ویله خو بیا مې زړه کې راغله چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ووایه ما دا دعا ویله نو مال الله متبادل کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا انا لله وانا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم فدی من رحمتنا رب دی صلوات من ربهم اولئک علیهم صلوات من رب شاباشه فدی من رب دینا نو صلوات جمع د صلات مبارچه خو درود نه علم صلی علی محمد چې نسبت الله توشي نزول رحمت کامله او که نسبت وحوش تیور توشي به څه شه ده تسبیح او تعلیم او که انسانان توشي نو به څه شه ده دعا ده او دغه معروف درود شریف هم خلق نبی علیہ السلام دعا کوله مصلی علی آل ابي اوفا دا پاک آل ابي اوفا چې ده هغه باندې درود راولي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک ذاکسان هم المهتدون دي کامیاب دي ان الصفا والمروه من شعائر الله شپږم اعتراض جواب چې دی د صفا او د مروه سعی کې د من بوتان پراته آصف او نایله دو بوتان
او دی اسف و نایله یو بل عاشقان معشوقي وي بیا په بیت الله کې د ګنده عمل شو الله دې نه ګټې جوړ کاڼي ته نه جوړ نو بیا په صفا پروت یو په مروه ډېر زمانه نو دوی چې دا اوس پاک شوي نو سره د دې به ګناه ګڼله صحابه کرامو سره وکړه الله ول جواب ورکړي چې دا غلطي خو ستاسو ده صفا مروه غلطي خو نشته ان الصفا والمروه من شعائر الله خو د الله نه ښي تاسو بوتان کې دی بیا هغې ته بد نسبت کوه ان الصفا والمروه یقینا صفا مروه من شعائر الله دا نښې د دین د الله رب العالمین دي د شاعرو د الله رب العالمین دي فمن حج البیت چا چې حج وکړي بیت الله شریف بیا تمره عمره وکړه نشته ګناه په دې دواړو باندې نشته ګناه په هغه باندې ان یطوف بهما چې طواف وکړي د دواړو ومراد ترې سعی ده ومن تطوع خیرا چا چې په خوشحالۍ سره وکړه نیکۍ لره فإن الله شاکر علیم یقینا الله رب العالمین شاکر دی قدر کوونکی دی علیم علم والا دی ان الذين يقولون خلق يكتمون الكتاب زجر على الكتاب چې پټه یکتمون چې پټه ما انزل نشر لګلیا ما قیل رضا هدایت دی من بعد پس دا غنه چې کار شوی دی هغه ته بیان کړی د منګل الناس خلق د فل کتاب په کتاب کې اولای کدا کسان پدیم لعنت د الله پاک دی لعنت وی پدیم لعنت وینکی مصطفی من اصاف او مروه من نائله پرتو د انصارو عبادت د منات بوت کو انصارو به عبادت د منات بوت کو هغه په مشلل مقام کې نو دی به د صفا او د مروه سایل نه راتله دا صحیح ګناه ګڼله نو الله تعالی جواب راولېږه چې دا خو شاعر دي او بوتې ښودل خو د خلکو غلطي ده حضرت عایشې صدیقې دا ترجمه کړې ده بل حج ذکر په قرآن کې وو لکه رستو بل صورت کې براشي وليطوفوا بالبيت العتيق سورة حج کې عمره ذکر نو او د صفا مروه ذکر هم نو نو صحابه کرامو دا ګناه ګڼله نو الله تعالی فرمایل چې ان الصفا والمروه من شعائر ذکر د طواف مراد ته نسای دا سای زمون په نسبت مستحب ده د امام مالک سے په نسبت مستحب دا سای د امام مالک سے په نسبت صدا مستحب او زمون په نسبت امام سے په نسبت واجب ده
عمره په لغت کې زیارت ته وایي او په اصطلاح کې احرام طواف او سعی ته وایي. بیا به ځان حلال کړي، سره به وخوري. حدیث کې راځي ان الله كتب عليكم السعي تاسو باندې سعی لازم کړی ده. نو ځکه موږ چې دا خبره واحد ده د کتبه مطلب څه واجب ده او قید د لا جناح د پاره چې الله ذکر کړل د دې وجنه چې شک د صحابو ازاله ده. او شک دا چې دا صاحب جایزي یا منا جایزي الله پاک دا غي ازاله وکړه. لا جناح علیه لا جناح علیکم ان یطوفوا بهن. امام شافعی رحمت الله علیه هغه دې ته فرض وي. او دغه آیت استدلال کې نیسي. موږ چې په خبره واحد سره وجوب ثابتېږي فرضیت نه ثابتېږي. ځکه د فرضیت لپاره دلیل قطعی پکاري، خبر واحد دلیل ظنی دی. او قطعی څه قطعی ثبوت او قطعی دلالت. او خبر واحد قطعی ثبوت نه وي او قطعی دلالت. او عام مخصوص الباس د خبر واحد نه قطعی ثبوت وي او نه قطعی دلالت وي، بلکې ظنی ثبوت او ظنی دلالت. الا الذين مگر کسان چې توبه وسلو واسلو نیکی او کو بیان بیان کو فولائک اتوب علیهم ذو مهربانی او دا کسان دي مهربانی به کوم پدې منی وانا التواب الرحیم. او بشارتون دي دا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. او دا توبه مولا پسې منبر باندې ډرامو کې به رسته تا ته چې مانه غلطي شي دا وکړې ته نه غلطي به کې شته په دې منبر وایي. ځکه تا ټول دنیا کې دا خبره کړله اوس ته وایي چې غلطي شي ده ها په کوم منبر دی ویلي دا منبر باندې وایي چې ما وکړ کتاب دې لیکلی چې عبرت کې ورسته به توبه باسي کتاب به لیکي. دا ده مولا توبه. یو د عامي توبه الا الذين تابوا واصلحوا. یو د منافق توبه نه الا الذين تابوا واصلحوا واخلصوا دينهم لله. بیا په خپل دین کې اخلاص پیدا کړي. الله مدا شیخ احمد نو ځینې سړی به د یو سړي جامې وباسي رستې به راشي مانه غلطي شي ده. څنګه غلطي شي؟ په هر ځای کې ګرځي چوک چرواها دې نه ده کتلې چوراها دې نه ده کتلې هر ځای کې ډرامې کړي دي. نو دروغ چې څو راځي رښتیا څو راځي دروغو کړي وران کړي. ان الذين يقنن آکسان زجر اهل کتابو ته
إن الذين يقنا كسان كافرا يوماتهم رشودي كافرا أولئك ذاك كسان بدي من لعنة الله دين ملائكة دي والناس أجمعين ودخل كتول لعنة ستوي حرمان من رحمة الله ده الله رحمتنا حرمان تسوي لعنة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ذكر د صبر قرآن کی د ایو پیرون زیات راغلی ذکر د صبر قرآن کی د ایو پیرون زیات راغلی علماء ویلی چې صبر د ټولو اعمالونه دا زیات دی د ټولو اعمالو اجر معلوم دی او د صبر اجر نه دی معلوم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب 10 امثالهم وبل روایت کې راځي 7 مضاعف دوچن ورکوم او اتن انواع ذکر کی محبتم لکه الله والله يحب الصابرين ان الله يحب الصابرين دارنګ امداد انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب دارنګ امداد ان الله مع الصابرين دارنګ غرفات الجنه ويجزون الغرفة بما صبروا اجر جزيل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يا عليهم صلوات من ربهم ورحمه أولئك هم المهتدون وبشر الصابرين أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار او صبر صابر بڅو قسم ده صبر على البلاء صبر على الطاعة چې دوام ته ویل کی همیشه والی او عدم الطغيان ته وعدم التكبر ته صبر عن المعاصي إن الذين كفروا وماتوا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون بهم ولا تركشي وإلهكم إله استغفر إله يودي إعادة مسألة توحيد